سورة قاف آیت نمبر 15 15 رکو شپږشتم سپارہ صفحہ نمبر 54 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم سورة قاف آیت نمبر 15 شپږشتم سپارہ صفحہ نمبر 54 پدې آیت کې الله تعالی د قیامت د ورځې نه کم انکار کوي هغه ته زجر کوي او بیا الله رب العزت چې کم خلق د قیامت د ورځې نه انکار کوي دا غي حالات الله بیانې چې قیامت هم د بمونګ راولو په پیلنې شپېلې سره وجه کم دی دا ټول خلق به مړ شي او بیا نفخ ثانیه سره وجه کم دی ټول خلق به راځوندي شي قیامت به وشي بیا د هغې نه پس الله فرمایي إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد هر یو انسان سره دو فرشتي دي سلور فرشتي وي دو فرشتي چې کوم دي دا د سحر په ټیم کې راځي تر مازیګر پورې دا دو فرشتي لاړې شي نو مازیګر نور فرشتي راشي نو دا وسره تر سحر منځ پورې وي یو د بنده په خي طرف باندې وي یو د بنده ګس طرف نه وي دا خي طرف والا چې کوم د انسان نیک اعمال لیکي اور دغه شانته دا ګس طرف والا فرشتہ د انسان ګناهونه لیکي نو الله فرمایي چې کم خلق د قیامت نه انکار کوي دا غي د پاره زجر داده چې دا قیامت دا مکمل یو حساب کتاب دی دا سنده چې یو بنده وي چې قیامت نشته دی الله وي چې نه قیامت شته دی او د قیامت د پاره موږ مکمل د بنده سره حساب کتاب لګولې دی او د هغه د پاره الله رب العزت د فرشتو خصوصي ذکر وکړو چې انسان به کم دی په قیامت کې دا دغه د نیک اعمالو جزا به وته ملاويږي او د بدو اعمالو سزا به وته ملاويږي دلته الله پاک کم دی د ذکر کوي افعینا بالخلق الاول نو آیا مونږ ستړي شویو په پیدا کولو د ړومبې ځل بلکې هم فی لبس دی په شک دی من خلق جدید لپیدا نوینا ولقد خلقنا الانسان او بشک مونږ پیدا کړلو انسان ونعلم او مونږ پویګو ما توسوس په هغه څه چې وسوسه کوي دا نفسه نفس ددا ونحن اقرب او مونږ زیات نږدې یو الیه دی انسان ته من حبل الورید لرق د ساددنا دا د الله رب العزت قدرت ته صفت ته چې الله پاک چې کم دی داسې یو قادر ذات دی چې د انسان سره چې کم دی دا ډیر زیات نږدې دی د انسان په بدن کې چې کم دی یو رګ دی او هغه د چې کم دی ورید ویل کیږي او دا د دماغونه چې کم دی زړه ته راغلي دی نو الله فرمایي چې زه د دې رګ نه هم زیات دی انسان سره نږدې یم دا د دې معنی ده او کیفیت د دې چې کوم دی دا ګوري مجهول دی یو بنده دا خبره کوي چې الله پاک په عرش باندې دی نو انسان سره څنګه نږدې دی نو دا څه قسمه سوال کول د الله تعالی په باره کې دا ګوري بدعت کې راځي او زمونږ په دې خبره باندې ایمان دی چې الله تعالی چې کوم دی دا موجود دی خو د مخلوق په شان دی الله پاک نه دی مشابه د مخلوق نه دی دا مطلب دی مونږ دا خبره کوو چې د الله تعالی چې کوم دی عرش دی نو د عرش نه دا مراد نه دی چې لکه زمونږ څنګه تخت وي دا غي سلور خپې وي دا غي معنی چې کوم دی تکیا وي نه د دې دا معنی ده چې عرش د الله تعالی شته خو چې څنګه د الله تعالی د لپاره مناسب دی هغه شانتي دی
اور دغه شانتي الله فرمای چې زما لاس چې کم دی دا په جماعت باندې دی. اوس چې لاس ذکر کله راځي دې چې کم دی دا څه به مونږ نه چې د الله به زمونږ غونتی لاس وي، ځکه الله تعالی د مخلوق غونتی مشابه نه دی. او البته د دې معنی مطلب دا سوي چې د دې د الله تعالی لاس چې څنګه د الله شان سره مناسب دی حق شانتی وي. دې د وجه تاسو به کم دی په فضیل اعمال کې یو حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله رب العزت چې کله د یو خپل بنده سره مینه شروع کی نو الله تعالی د دې بنده لاسونه جوړ شي، الله تعالی د دې بنده خپې جوړ شي، الله تعالی د دې بنده زړه جوړ شي. نو اوس د دې دا معنی مطلب نه چې څنګه زمونږ لاسونه دي، څنګه زمونږ خپې دي، زمونږ څنګه زړه دی، دغه شانتي نه، دا چې د الله تعالی د شان سره کم مناسب دی د حق شانتي معنی او مراد به وي دي. نو دلته هم الله تعالی وی چې زه د بنده سره انتهایی سیما نږدې ما. او بیا الله څه فرمای چې قیامت برازي، خدا قیامت داسې ټوکې ټکارې خبرې نه دي، د دې لپاره مکمل یو نظام دی. او نظام څنګه دی؟ لکه څنګه یو ماشوم دی دا د امتحان لپاره تیاری کوي، نو چې کله امتحان دا ورکی نو د مکمل تیاری دا په یو رزلټ کارت باندې چې کوم دی نوٹ شي، د دې ماشوم په دې سبجیکټ کې دومره نمبر دي دومره نمبر دي، هغه بیا پرنسپل ته پیش شي، پرنسپل بیا دا غي باقاعده اعلان وکي دا ماشوم فرست دی، دا سیکنډ دی، دا تھرد دی، یو نظام دی روان دی. نو دا چې الله پاک هم وی چې دا قیامت ګره ټوکی نه دي، د دې لپاره نظام دا دی چې اذ يتلقى المتلقيان، هر کله چې لیکي دولی کون کې نو دو فرشتي دي، عن الیمین لخید ډډینا وعن الشمال او د غس ډډینا قعید الناس وی. ګوره مونږ په دې وګ باندې معمولی شانتي رومال واچو، مونږ ته احساس کیږي لکه په دې باندې رومال دی. خدا د الله نظام دی، خي طرف باندې فرشتہ ده، غس طرف باندې فرشتہ ده، او انسان ته پته نه لګيږي. او دا بیا حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي چې کله سحر په ټیم کې امام وی الله اکبر جمع تو دريږي، نو د شپې چې کومه فرشتي وي دا غي ډیوټي ختم شي.